د بینظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي، خو دې ځل دا روپۍ چې دي دا به 2 قسمه زنانو ته میلاویږي. هغه 2 قسمه زنانه چې دي هغه ته به دې ویډیو کې هم، خو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. بل دا ویډیو د نوي کسانو دپاره هم ده او د زړو کسانو دپاره هم ده. بل دا چې تاسو په 8171 باندې خپل سټیټس چې دی دا لازم کتلی. ځینې کسانو ته موږ 8171 یاد کړو نو هغو ته میسج کوي، نو میسج باندې اکثر جواب نه ورکوي. تاسو به ځئ ګوګل ته، په ګوګل کې به 8171 چې دی دا به لیکئ. که بیا هم طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل ورته راشي، په هغې کې موږ طریقه کار ورکړی دی. هلته کې تاسو په ګوګل کې 8171 ولیکئ، څنګه یو سرچ کوئ ولنی ویب سایټ به درته راشي. هلته کې به خپل شناختي کارډ نمبر ور واچوئ او هلته کې به یو کوډ په هغې ته دغه کې لیکلی. هغه کوډ چې دی هغه به ورکئ او معلوم کړئ باندې به کلیک کړئ. چې څنګه یو کلیک کوو نو تاسو ته به لیکل راشي. د هغه لیکلو سکرین شاټ چې دی هغه تاسو موږ ته هم رالیږلی شئ او په خپله پې هم ډېر کسان چې دی هغه پوهېږي، ځکه په اردو کې ښه صفا صفا لیکلي چې ته د پروګرام دپاره اهل یې یا نه یې اهل، خو ځینې به داسې لیکلي چې په هغې باندې ځینې کسان نه پوهېږي. نو هغه تاسو موږ ته هم رالیږلی شئ. خو 2 قسمه که زنانه راته یادوم چې دې زنانو ته به په دې قسط کې چې دی روپۍ به میلاویږي او باقیو ته چې دی هغو ته به نه میلاویږي دا روپۍ. که تاسو هسې ځئ نو خپل وخت چې دی دا به ضایع کوئ، خپل وخت په ضایع کوئ، خپلې روپۍ چې دي هغه به ضایع کوئ. په کرایانو به روپۍ لګوئ، ځکه دې ځله چې کم قسط دی او په کیم سیټ کې میلاویږي. چې په کیم سیټ کې میلاویږي نو په تحصیل کې یو کیم سیټ وي، نو چې تاسو ځئ نو په کرایانو باندې به روپۍ چې دی هغه به هسې ضایع کېږي. نو هسې ځئ مو نورو خلکو له چې دی تکلیف هم مه ورکوئ. نو 2 قسمه زنانه دي چې هغه زنانو ته به دا روپۍ میلاویږي چې کومو کسانو په 8171 باندې خپل سټیټس چک کړی. تاسو هم چک کړئ، که تاسو ته هم دا لیکل راځي نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. هلته کې لیکلی چې څنګه تاسو خپل سټیټس چیک کئی نو هلته کې تاسو ته لیکلی آپ کا ڈائنامک سروے میں اندراج ہو چکا ہے. دی درته لیکلی لاندې درته دا لیکلی، صرف خالی درته دا لیکلی، یو خو لیکلی بیا ورسره لاندې نور لیکل کړي، خو خالی چې دغه لیکلی آپ کا ڈائنامک سروے میں اندراج ہو چکا ہے. که دا درته خالی لیکلی نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. لکه دا قسم درته میلاوي کومو کسانو دا تېر شوی وی راغستی نو هغو ته بیا نه میلاویږي په دې ورځو کې. خو کومو کسانو د سره قسط نه یې راغستی، لکه سره یې روپۍ نه یې راغستی، نو هغو ته به دا قسط چې دی دا میلاویږي. چې کومو کسانو ته دا لیکلی چې آپ کا ډاینامیک سروے میں اندراج ہو چکا ہے، نو هغه به لاړ شئ او هغه به خپلې روپۍ راواخلئ. ځینې کسانو ته یې لیکلي وایي تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل یئ، چې اهل ورته لیکلی آپ اهل ہے هی ورته لیکلی. نو دغه زنانه چې دي دا د دې پروګرام دپاره اهل دي او هغه دې لاړ شي او خپلې روپۍ چې دی دا دې راواخلي. نو دغه کسانو ته میلاویږي، دې 2 قسمه زنانو ته میلاویږي. باقي که څوک هلته کې ځي نو هغه زنانو ته به نه میلاویږي. تاسو لاړ شئ اوس په 8171 باندې خپل سټیټس چک کئ او موږ ته یې په کمنټس کې راولګئ. انشاءالله چې د کومو موږ جواب درکولی جواب به درکړو. په ځینو باندې زموږ ویډیوګان شته، تاسو هغه ویډیوګان چې دي هغه هم کتئ شئ. په یوټیوب کې هم پراته دي، په فیسبوک پیج کې هم پراته دي. نو هغه ویډیوګان وګورئ، تاسو ته پته ولګي چې روپۍ درته میلاویږي که نه میلاویږي. خو دې 2 قسمه زنانو ته چې دی په دې قسط کې به دا روپۍ میلاویږي.